أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مزدیزنا هغه زنانه ذکر کوي چې دا وایي سره نکاح کول الله حرام کړی دي او کوم زنانو سره چې نکاح حرام دی نو د دې سره د دې نه بیا پردم نشته دی دې آیت کې هغه زنانه ذکر کوي چې دا وایي سره نکاح حرام دی او هم دا هغه زنانه دي چې د دې نه پرده نشته د کشي نکاح سره نه کی حرمت حرام کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې امهاتکم من دستاسو مراد دې داده چې نکاح کول پتا سو حرام کړی شوی دی د میندو سره وبناتکم او لونستاسو واخواتکم او خويندستاسو وعماتکم او ترویان استاسو وخالاتکم او ماسیگان استاسو پختو کې مونږه نمور خورتم ترور وایو د پلار خورتم ترور وایو د فرق د پاره بیا چې کومه نمور خورین هغه ته ماسی وایي وعماتکم او تروریان استاسو یعنی خویندې د پلار تاسو وخالاتکم او ماسیگان استاسو یعنی خویندې د میندو استاسو وبنات الاخی او لونه ضرور یعنی ورېره وبنات الاخت او لونه د خور یعنی فرزه وامهاتکم اللاتی او میندې ستاسو هغه ارضعنکم چې پی درکړي دي تاسو ته رضای مور واخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د پی ورکولو د وجنا چاو خویندې د رضاعت دي وامهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو یعنی خواخیاري وربائبکم اللاتی او پرکټی استاسو هاغا فی حجورکم چې پکورونو استاسو کې دي یعنی یو سړی چې ده هغه واده وکړو او دا خدي سره لور دا هغه رااله دا د پرکټی شو د خپل لور نه ده لیکن چې د کومه خدي سره وعده کړی دی دا غي لور دا د بل خاوند نه نو وس د چې سره کله نکاح شو د زنانه سره نو دغه ز پر کټی چې دی دا په باندې بیا نکاح ور سره حرام دی لیکن هغه کې شرط یا خو دی قرآن وربائبکم او پرکټی استاسو الله دی هغه پرکټی دی حجورکم چې پکورونو استاسو کې دی یعنی تاسو پالنه کوي من نسائکم د بیبیانو استاسو نا الله دی د هغه بیبیانو نا دخلتم بهن چې داخل شوی تاسو هغه ته یعنی هم بستری کړی د تاسو دا وې سره فإلم تقولوا کچرینه تاسو دخلتم بهن داخل شوی دا هغه باندې یعنی هم بستری نه کړی تاسو دا وې سره فلا جناح علیکم نشته دې سګنا پتا سو باندې یعنی پر کټای دا او د مور سره ولاده نکاح کړي دي او هم بستری موشوا د نکاح نه وستا نو ول دغه زنانا غلور په دا سړی باندې حرام شو دی اوس روز نکاح نشي کولای لیکن کله هم بستری نه کړي صرف نکاح کړي او د نکاح نه فورن پس د طلاق ورکی هم بستری نه شي نو بیا کله دغه جنې سره واده کوي نو کولای شي نکاح کوي نو کولای شي
فلا جناح علیکم نشته ده څه ګناه په تاسو باندې وحلائل او خزی ابنائکم د زامنو ستاسو حلائل د حلیلة جمع ده یعنی هغه زنانه چې هغوی باندې حلول کړی ستاسو زامنو یا هغه حلال شوي ستاسو د زامنو دپاره مراد دې نکاح دی وحلائل او خزی ابنائکم د زامنو ستاسو الذین د هغې زامنو من اصلابکم چې د شاګانو ستاسو نه دي یعنې د نطفې نه دي وان تجمعوا او دا چې جمع کوي تاسو جمع وکئ تاسو بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې یعنې وی جنې سره یې واده وکړو نکاح یې وکړو وس هغه ښې نه ده چې دا د هغې سره دی نکاح نشي کولی تر څو پورې چې دغه ښځه د ده په نکاح کې بله خور دی په نکاح کې د هغې نشي راوستی که هغه مړه شوه یا طلاق ورکړو بیا ورسره کولی شي لیکن په یو وخت کې اجماع د دوو خویندو په نکاح کې هغه نشي کولی وان تجمعوا او دا چې جمع کوي تاسو جمع وکئ تاسو بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف سوا د هغې نه چې مخکې تېر شوي دي په دور جاهلیت کې که دا شوي نو هغه به شوي اوس دا کار مه کوئ ان الله بېشکه الله پاک کانه دی غفور الرحیمه ډېر بخښونکی ډېر مهربانه دی او دلته 14 اقسام ذکر شول د زنانو هغه چې د هغوی سره نکاح نه کېږي او 14 قسم هغه زنانه ده چې د هغې سره نه د نسب سره رشته شته او نه د سبب سره رشته شته دا 14 قسمونه هغه وو چې هغې سره یا د نسب رشته ده او یا د سبب رشته ده لیکن 14 قسم چې د دې سره څه رشته چې دا هغه نه وي والمحصنات او خاوند والا والمحصنات او خاوندان والا من النساء د زنانونا محصنات اصل کې دا د احسان نه دی د احسانون د دې معنی دا کې لبن کړی شوی نو قران کې دا په دوه معنی باندې قران استعمال کړل دی الله هغه زنانو ته ویل کېږي چې هغوی نکاح کړي د چا په نکاح کې کلبن شوي پکېټ کې راغلي او هغه زنانو ته ویل کېږي چې هغوی پاک دامن زنانې خپل فرج چې دی هغه د بې حیايي او زنا نه ساتلی نو پاک دامن زنانو ته محسنات ویل کېږي دلته مراد دلته د محسنات نه هغه زنانه دي چې د هغوی د چا په نکاح کې نو اوس یو ښځه د چا په نکاح کې ده نو په نکاح باندې نکاح نه کېږي که بل سړی سره نکاح کول غواړي هغه مخکینی سړی به ورته طلاق ورکوي نو بیا به نکاح کېږي نو دا 14 قسم دی والمحصنات او خاوندان والا من النساء د زنانو نه الا ما ملکت ایمانکم سوا د هغې نه چې مالکان دي د ښی لاسونه ستاسو مراد ترې وینځې دي نو ګوره دا وینځه چې دا خو د چا ښځه یي که نه کله چې قتال وشي جنګ وشي هغې کې دا قید شي راشي نو مخکې د دې نه یو کافر او مشرک د ده خاوند دي او دا ښځه د هغه په نکاح کېږي دا ښځه د هغه په نکاح کېږي نو باوجود د دې نه چې دا ښځه د هغه په نکاح کېږي لیکن چې د چا وینځه شوه نو قرآن درته اجازت ورکړو چې د هغې زنانه نه چې د استفاده حاصلولی شي بغیر د څه نکاح نه د ملک یمین نه چې دی د هغې سره نکاح نشته دی بعضې خلک وایي چې یاره دا څنګه مسله ده نکاح به نه او بیا به دې کوروالی ورسره کوي هلکه ځان په دې مسله باندې پوه کړه حرام او حلال وپېژنه حلال هغې ته وایي چې الله اجازت ورکړلی حرام هغې ته وایي چې الله اجازت نه دی ورکړی چې اوس الله اجازت ورکړی دی الا ما ملکت ایمانکم نو ته څوک چې پابندی لګي او حلال شي ستا حرام وي دا قانون ستا چلیږي که د الله چلیږي نو د وینځې قانون دا دی چې کم مالکی د چا په برخه کې هغه راغلی په غنیمت کې نو خاص صرف دغه سړی او شرط پکې دای که دغه
وینځه په دې باندې رضای نو دغه سړی ورسره کورواله کولای شي که رضا نه نو بیا هم نشي کولای. ها کدا نکاح کول غواړي نو د هغې لپاره شرط دا دی چې دغه وینځه به یا د غلام سره نکاح کوي په اجازت د مالک باندې، او یا به دا مالک دا وینځه ازادۍ چې ازادۍ کې نو دا مالک ورسره هم نکاح کولی شي، بل آزاد سړی که غواړي هغه سره هم نکاح کولی شي که اجازت دي. لیکن چې کومه پورې دا وینځه نو د آزاد سړي د سره نکاح نه کېږي، نکاح که کېږي هغه د غلام سره بس. دا قانون دی دا د شریعت، دا به منې. بعضې جاهلان پکې په دې مسلو نه پوهېږي، هغه وایي چې دا څنګه خبره ده. هلکه په دې ټول قرآن کې ته وښایه د وینځې سره نکاح، په ټول احادیثو کې ته د وینځې سره نکاح وښایه، په 1400 کاله کې په امت کې د وینځې سره نکاح وښایه. نو د ځانه مسلې کوي بیا ده، او خاص طور باندې دې کې هغه منکرین سنت چې ورته وایي جوهلان، نو هغه په دې کې چې دی هڼ او ویمې کوي او اشکالات پیدا کوي. والمحصنات او خاوندان والا من النساء د زنانونا الا ما سوا دا زنانونا ملکت ایمانکم چې مالکان دي خیلاسون استاسو کتاب الله ذالک دا الله دی علیکم پتاسو، یعنی دا الله حکم دی استاسو لپاره، الله فرض کړی دی دا حکم پتاسو باندې. وَأُحِلَّ لَكُمْ او روا کړی شوي دي حلال کړی شوي دي دپاره ستاسو ما وراء ذالکم وروسته د دې نه، ما هغه وراء چې سوا دي ذالکم د دې نه، دا کم چې الله تاسو ته بیان کړل د دې نه چې سوا کمې زنانه دي هغه بیا ستاسو دپاره حلال دي، تاسو سره نکاح کولی شئ. ان تبتغوا دا چې طلب کوئ تاسو باموالکم په مالونو خپلو سره، یعنی مہر ولا مقرر گئی محسنینا په نکاح کې راوستونکي غیر مصافحینا نفت کاری کوونکي، یعنی مقصد دا نه دی لکه شیعاګان متا ورته وایي پیسې چې دی هغه ورځې او پیسې چې دی هغه مقرر کړي چې دومره پیسې او دومره ورځو دپاره متا به کېږي او بس د هغې نه به فایده وچتوي، دا خالص زنا ده. قرآن د نکاح اجازت ورکړی دی، متاګانې پکې نشته دی. او د هغې لپاره بعضې روایتونه بیا پیش کوي، هغه د شیعاګانو په کتابونو کې هم دي، هغه د سنیانو په کتابونو کې هم دي، چې پیغمبر علیه السلام ته صحابو شکایت وکړو په جنګ کې چې یاره ګزاره ګرانه ده، نو د الله پیغمبر ورته ووایي چې ټیک ده متا کوئ، که زنانه رضای او څه پیسې وله ورکوئ ورځ 2-3 هر څو دپاره، نو دا ستاسو دپاره به جایز دي. لیکن بیا وروسته چې دی دا منع کړی شول، داسې ډولې ګپې شپې دي. اسلام کې نه د دې اجازت مخکې او نه پکې وشته دی. ان تبتغوا دا چې لټوئ تاسو زنانه، یعنی نکاح ورسره کوئ باموالکم په مالونو خپلو، یعنی په مقررولو د مهر سره، محسنینا په نکاح کې راوستونکي غیر مصافحینا نفت کاري کوونکي. فمستمتعتم نو هغه چې فایده واخلئ تاسو، دا فمستمتعتم چې دی که نه د دې نه هغوی متا ویستله پیدا ګوره قرآن کې د متا ذکر دی، او ظالمه دا متا نه ده. فمستمتعتم نو هغه چې فایده واخلئ تاسو به په دې مهر سره منهن د دې زنانو نه، فآتوهن نو ورکوئ دوی ته اجورهن مهرونه د دوی فریضة مقرر کړی شوي، چې کم مهر مقرر شوی فرض کړی شوی هغه ورته ورکوئ. ولا جناح او نشته دی څه ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه مال کې تراضیتم چې رضا یې تاسو به په هغې سره من بعد الفریضه وروسته د مقرر کولو د مهر نه. که زنانه وروسته رضا شي دوړه دباو نه وي، زور زبردستی نه وي، زنانه د ځانه رضا شي او خپل خاوند له په مهر کې څه ورکوي معاف کوي، نو د هغې خو پابندي خو نشته دی. او که خاوند د هغې نه زیات ورکوي نو بیا هم پابندي نشته دی، د دواړو یو بل سره رضایي، د دواړو یو بل سره رضایي. ان الله بېشکه الله پاک کان دی علیما ډېر پوه حکیمه ډېر حکمتونو والا. ومن لم یستطع او هغه څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه طولا د فراغۍ د مال، طولا دلته مراد دی فراغي د مال ده،
عین کې حل محسناتی دا چې نکاح وکي د پاک دامنو آزادو زنانو المؤمناتی د مؤمنانو سره. وذکر دلته محسنات په معنا د آزاد پاک دامن زنانه دي. نو کدا طاقت و سره نه یعنی دومره پیسې و سره نه چې هغه مہر ورکي او د آزاد زنانه مؤمنه سره نکاح وکي. فمما ملکت ایمانکم نو هغه زنانا چې مالکان دي لاسو خیلاسو نستاسو من فتياتکم المؤمنات د وینځستاسو مؤمنانونا مؤمنان وینځ دي نو دا هغه سره د بیان نکاح کې کده د وس نه رسی خدای د لپاره شرط دا چې مخکې به آزاد وي. والله الله پاک او دا قانون به بیا روز تراشي ذکر بشي چې کله دا سورۃ احزاب او سورۃ المؤمنون دا سورۃ النور هغه کې د ذکر راځي نو البته بیا دا راځي. فمما ملکت ایمانکم نو هغه زنانا چې مالکان دي خیلاسو لستاسو من فتياتکم المؤمنات د وینځستاسو مؤمنانونا. والله والله پاک اعلمو خپویږي به ایمانکم په ایمانونو استاسو چې ایمان استاسو په کومه درجه کې دی هغه ته معلوم دی. بعضکم بعض استاسو من بعض تنون بعض ندی فانکحوهن نو نکاح کوي د دې زنانو سره یعنی د دې وینځو سره باذن اهلهن په اجازت کور والو دا وي په اجازت مالکانو دا وي. وآتوهن اور کوي هاوي دا اجورهن مہرون دا وي بالمعروف د شریعت موافق یعنی غریب سړی د خپل وس مطابق بکي او مالدار به د خپل وس مطابق. محسناتن پنیکا کې راتون کې وای غیر مصافحات نبدکاری کول کې وای د زنانا وذلتا مراد دې زنانا ده د مؤنث صغیر ده. ولا متخذات او نوا نیول کې اخدان پر پټ یاران یعنی پټ یارانه باندې کوي چې بس یو بل سره تعلقات په ساتي کله په فون باندې او کله بل ځای ته بلاړ شو ملاقاتونه وکړي. اسلام کې د دې خبرې بالکل اجازت نشته ده. وختنه چې کوي هغه زنانه د زنانه بکې ده یعنی وختنه د زنانو په ذریعہ باندې بکې دا نه چې دې بځي او دې به خوخای لکه نن سبا کالجونو یونیورسيټو کې او دارنګي بازارونو هسپتالونو کې دا بے حیاي او دا بے دینی چې دا عام شوی دا. ولا متخذات اخدان او نبا دیول کې پټیاران فیضا احسننا نقلا چې نکاح کرا راوسته شي دی یعنی نکاح سره وشي په نکاح کې راوسته شي. فیضا احسننا نقلا چې په نکاح کې راوسته شي فین اتینا نقرات لو کې دی یعنی دا وینځي مراد دی. فین آتینا نقرات لو کی دی بفاحشتین فقار دا فاحشہ بی حیائی سرا یعنی مراد دا دین دلتا دا فاحشہ نا زنا دے بفاحشتین فزنا سرا فعلیہن نقضی باندی نصفو نما ماہا و سزا دا علی المحسناتی چپ پاک دامن و آزاد و زنانو دا من العذابی دا عذابنا یعنی دا سزانا. هغه سورته نور کې بیا راځي چې هغه سل دوری دي سل کوړې چې کله یو آزاد پاک دامنا خزاده مؤمنه ده لیکن زنا تی وشو هغه په نکاح کې دا کنه دا بیا د دې وخت د فرقه پرستو مسلې دي چې نکاح کې نو دا دا سزا ده چې په نکاح کې نو دا سزا ده. حالانکه دا آیت بالکل صاف واضح ده چې یو بنت د هغه نکاح وکړو د نکاح نه پس هغه بدکاری کوي نو دا غیر سزا نیمه سزا ده د هغه زنانه په مقابله کې چې هغه آزاد زنانه ده. آزاد زنانه قرآن وی چې هغه سل کوړې دي نو دا بنت بیا سزا شوا 50 کوړې نو دا رجم مجم قرآن نه ثابت نه ده. ها د وخت کم خلیفہ چې حکومت هغه بچری بچاله سزا ورکول غواړي لکه احادیثو کې راغلي دي. رجمم په حدیثو کې راغله ده دارنګي د وطن نه جلا وطن کول چې د هغه په حدیثو کې راغلي یو کال د پاره
نو دا اصل کې هغه خصوصي احکامات دي چې کوم عدالت ته طرف نه یا د حکومت ته طرف نه او د دې اجازت قرآن ورکړی دی. مثال په تور باندې یو سړی داسې دی یا زنانه داسې ده چې د هغوی عادت دی دا زنا کول، معاشره خرابوي، نو حکومت سره بیا د اختیار شته چې هغه د کوړو په ځای باندې رجم کړي او حکومت سره د اختیار شي چې د ملک بدري کې د ملک نه وباسي. نو دا اصل کې هغه د حکومت په ثواب دید باندې دي. نور سزا چې کوم قرآن سره نور ذکر کړل بس هغه ده، هغه سړی او که زنانه چې زنا دي وشي، که آزاد او که هغه غلامي، که نکاح شوی او که نه، سل کوړي دي هغه. ذالک دا لمن د پاره دا وچا، ذالک اشاره دغه وینځ سره نکاح ته ده. ذالک دا نکاح لمن د پاره دا وچا ده خشی لعنتا چې یریږي د په مشکل کې ځان د ورځولونه منکم ستاسونا. یا الان تدلتا په معنا باندې بعضو چې ترجمه ده زنا کړی دا، اصل کې انت چې ده دا خو الانتو په عربی کې ویل کېږي تکلیف او مشکل تا. مراد نه دا ده چې یو سړی ده مثال په تور باندې هغه وینځي ډېره زیاته خوښه ده او نکاح چې سره نه کوي نو بل څه صورت نشته ده، نو وس مال د سره شته ده د آزادي خدي سره نکاح کولای شي، لیکن دا وینځي خوښه ده. نو هغه صورت کې قرآن هغه ته اجازت ورکو چې کله دې خبره یریږي چې ير ک نکاح ونه کوم د زمانہ په زنا وشي، نو ټیک د بیا آزاد خدي په مقابله کې کته د وینځ سره نکاح کول غواړي نو دې کولای شي په دې سبب باندې چې د زنا نه د ګنا نه بشي. ذالک دا لمن د پار دا وچا دې خشی لعنتا چې یریږي د زنا نه من قوم تاسونا. وان تصبروا او که صبر کوي تاسو، یعنی که صبر وکړئ د وینځ سره نکاح نه کوئ بس لری شه سړیا او زنانه دا یا دا یا آزاد سره ولې نه کوم چې الله اجازه را کړې ده بس مې رسي. وان تصبروا او که صبر وکړئ تاسو خیر لکم دا به تری د پاره تاسو. ځکه چې یو آزاد خزا او یو وینځ غلامه د دې په تربیت کې فرق دی، آزاد چې دا زیاته بهتر ده. والله الله پاک غفور ډېر بخښونکی دی، رحیم ډېر رحم کوونکی دی. سبحان الله.